ډاکټر صاحب نن ستاسو د احتجاج دی د یوې د سپورټس په فنډ کې 90 لک روپۍ والي شوي دي. تر اوسه پورې دې تحقیقات ای خوی شوي دي، خو تاسو نن احتجاج کوي. دا څنګه چې تاسو له پته ده چې په 30 اکتوبر باندې ضلعي کونسل کې چې کوم دی اجلاس شوی هغې کې ناظم اعلی خپله دا اقرار کړی دی چې د هغه په فیک سیګنیچرز باندې د سپورټس فنډ نه چې کوم دی پیسې وتې دي. زموږ احتجاج دی خلاف دی چې آیا 30 اکتوبر باندې چې کوم تاسو وایي چې په هغې باندې کومه کمیټي یا انکوایري ناسته ده، نن تقریبا 30 ورځې وشوې، یو میاشت بلکې وشوه چې د هغې اوسه پورې څه رزلټ نه دی راوتی. د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلي د خپل د ضلع ناظم نه او د نایب ناظم نه چې څوک د سپورټس کمیټې چیرمین هم دی او د مانیټرینګ چیرمین کاشف خان ترک نه درې واړو نه دا تپوس کوي چې د هغې کمیټې د هغې انکوایري رزلټ اوسه پورې څه راوتی دی. هغې نه پس هغه انکوایري چې کوم راووته هغې نه پس ناظم اعلی صاحب چې وي چې بهی دا زما فیک سیګنیچر شوي دي. ان کیس که هغه سیګنیچر اوس د ناظم اعلی دی نو بیا خو 62-63 په ناظم اعلی لاګو کېږي، هغه د استعفا ورکړي. او ان کیس که هغه سیګنیچر د ناظم اعلی نه دی، هغه کس د رامخې ته کړي، هغه کس د عهدې نه لرې کړي، انکوایري پې کښېني او 420 دفعه بې لګوي. هغې نه علاوه چې کوم زموږ چې ډسټرکټ نایب ناظم دی هغه د سپورټس کمیټې چیرمین هم دی، هغه انډر دا ټول کارونه کېدل او هغه که خبر او که خبر نو هغه مکمل طور باندې نااهله شو په دې باندې چې هغه نه چیک اینډ بیلنس ساتلی دی او یا کېدای شي هغه پکې خپل انوالو وي، نو هغه د نه مکمل استعفا والی. او ناظم اعلی والا دا ایشو چې کوم دی دا دوه آپشنز موږ دی له ورکو چې یا خو چې کوم دی دا سیګنیچرز هم د ناظم اعلی او نو په هغه باندې 62-63 لاګو کېږي. څنګه چې زموږ د ملک وزیر اعظم پې نااهله شوی دی، نو داسې زموږ ناظم اعلی هم چې کوم دی پې نااهله شي. او چې کوم ملوث کسان پکې کرا نغ نو بیا تاسو نیکسټ ان کیس اوس زموږ دا پریس ریلیز مونږ چې کوم دی او پریس کانفرنس مونږ ته مونږ راغوسته د خپل یوت اسمبلی د ممبرانو دې نه پس به مونږ پېښور پریس کلب کې پریس کانفرنس راغواړو. او ان کیس که زموږ دا دواړو سټیپس چې کوم دی هغې پورې چې کوم دی د دې رزلټ راو نه وتو، نو انشاءالله په دې شوبرا چوک کې به مونږ یو مکمل طور باندې به دھرنا ورکوو، د ټول صوبې یوت به راغواړو. تاسو څومره مهلت ورکوي له څو ورځې؟ مونږ دی له د یو هفتې مهلت ورکوو او چې د دې مونږ له د دې رزلټ راکړي کني نو مونږ به دې پسې په پېښور پریس کلب کې مونږ پریس کانفرنس کوو، دا پریس کلب مخې ته به احتجاج کوو. که هغې کې مو نه کو نو مونږ به شوبرا چوک باندې دھرنا ورکوو.